السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عمیر خان. د ټولو نه اول ټولو پاکستانیانو ته ټولو پښتنو وروڼو ته کوم چې په کلي باندې دي کوم چې په بهر مسافر دي د ټولو نه اول هغو ته د اختر مبارکي د اختر خوشحالیانې ډېرې مبارک شه. د اختر ورځ ده د خیر انشاءالله. د اختر چې کوم په کلي کې څنګه اختر وي هغه به انشاءالله زه تاسو ته ښیم. ټولو مسافرو ته دا ویډیو دی ډالۍ وي ځکه چې هغو باندې به د خپل د کلي هغه هر څه هغه به ډېر ښه پې لګي. د خپل کلي خاوره خپل وطن خاوره د خپل وطن خوشحالۍ هغه به پې ډېرې ښې لګي. نو د هغو لپاره دا ویډیو خاص کر د مسافرو وروڼو دپاره ده او امید کومه انشاءالله د رب نه دعا کومه چې را روان اختر ټول مسافر هغه په خپل وطن به انشاءالله هغه دې تیر کړي او د خپلو مشرانو سره د خپل فیملي سره دې د رب نه دعا کومه چې هغه را روان اختر خپل وطن ته خپل کلي ته هغه راوړي. نو نننۍ ویډیو به د ټولو مسافرو دپاره ده انشاءالله. د اختر مونځ د اختر چې کوم د اختر د مونځه پورې چې کوم دغه هغه به انشاءالله زه تاسو ته ټول ښیمه. نو راځئ راپسې. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الأولى قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين النظام الخطبة يكسر في التكبير في خطبة العيدين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. اللہ پاک جو محنت جو خلق کڑے دے معمولی محنت دے معمولی کار دے خدا پاک دا تو غلط محنت مانے قبول کی. مبارک ہے. تاسو ما اختر مبارک
نو د اختر مبارکي وشوي یو ځل بیا هم ټولو ته د اختر خوشحالۍ ډېر مبارک شه. په خپل چم ګاونډ کې د غریبانو د خوشحالۍ هم خیال وساتئ. ډېره مننه کوم د وخت د راکولو. د الله په امان.